بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر، پروګرام سپینې خبرې. قدرمنو، دا وخت موږ په قبایلي ضلع خیبر کې موجود یو. زما په شا باندې به تاسو وینئ د ټریلو دا قطارونه ولاړ دي. دا هغه ګاډي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي سامان وړي راوړي. د دغه تجارت نه پاکستان ته او افغانستان ته یو سودمنه فایده ترلاسه کیږي او په دغه کې د دواړو هیوادونو سوکالي او خوشحالي هم ده. نن په دې غرض موږ دلته راغلي یو چې دا یو افوا خوره شوې ده، دا یو پراپیګنډه کیږي چې د دې تجارتي ګاډو نه په غټ مقدار کې پیسې اخیستل کیږي او دغه پیسې بیا د فورسز او یا نورو ادارو خزانې ته ځي. دغه پیسو ته د دې ځایي خلک دا وایي چې دا غیر قانوني دي او په کار نه ده چې زموږ نه دغه پیسې واخیستې شي. دا خبره څومره دروغ ده، څومره رښتیا ده؟ آیا حقیقت کې داسې دي چې دوی نه پیسې اخیستل کیږي که نه؟ دلته ځینې داسې خلک دي چې هغوی د فورسز په نوم باندې، د سیکیورټي ادارو په نوم باندې، د انتظامیې په نوم باندې دغه پیسې اخلي او دا خلک دوکه کوي. دا خبره به حقیقت ته رسو. موږ به خبرې کوو د دې ځایي ولس سره، د دې سره چې کوم ډریوران دي د دې غټو ګاډو چې هغوی دغه تجارتي هلې ځلو له دوام ورکړی دی، د هغوی سره به هم خبرې کوو او کوشش به کوو چې د ضلع خیبر ضلعي انتظامیې سره هم موږ په دغه ایشو باندې خبره وکړو. جی قدرمنو، څنګه چې تاسو ته موږ د پروګرام په شروع کې ووي چې په دې سیمه کې دا مسله ده، دا ستونزه د دې ډریورانو ته او کوم خلک چې دغه تجارتي هلې ځلې کوي هغوی ته راپېښه ده چې د دوی نه پیسې اخیستل کیږي په مختلف نومونو باندې. تاسو ته ما په پروګرام په شروع کې ووي چې دغه خبره څومره رښتیا ده، څومره دروغ ده، دا به موږ دغه سر ته رسو. دا وخت ما سره د دې ځایي ډریوران، د دغه ګاډو ډریوران موجود دي، هغه خلک موجود دي څوک چې د پاکستان نه افغانستان ته دغه تجارتي هلې ځلې کوي. د دوی سره خبرې کوو او د دغه ایشو باره کې د دوی نه پوښتنه کوو. لالا دا راته ووایه چې دا ګاډي دومره غټ مقدار کې دلته ولاړ دي، د دې وجه څه ده؟ تاسو دا ګاډي ولې ولاړ دي؟ تاسو ولې نه ځئ مخ په وړاندې نه شئ تللی؟ زموږ معامله ګیټ سره ده، ستونزه ټوله ګیټ کې ده، دلته نشته ده څه ستونزه. معامله ټوله کلینډر ډریور نه پرېږدي. دا 5مه میاشته دغه مرض چې شه ورته یې کورونا وایرس ته ښه دی، دې نه ولیاړې دي. ډریور کلینډر خپل نه پرېږدي ورسره، دې مخ نه دا د کروڑ روپیو یو لاری ده. اپل یې چې ورکوله که نه ډریوران دي نه ورسره پوهېږي او هغه مخ یې نه راپرېږدي، خالي کوي یې نه، نو ډریور او کلینډر خپل نه ورسره پرېږدي. بله ستونزه دا ده چې دا لارۍ لاړه او خالي شوه، خراب شي ټوله معامله. نه دلته رس جوړېږي، نه تختابې کې جوړېږي، نه په کراچۍ کې جوړېږي، نه په تورخام کې جوړېږي، نه په یو نه په افغانستان کې جوړېږي. خو معامله ټوله د ګیټ نه ده زموږ. چې ټرانسپورټ سره موږ سره زیاتی د کراچۍ نه ونه تورخامه پرې دی، د تورخام نه یې ټیور واوډیم دی تله چې موږ ډریور کلینډر چې دی که نه خولي لارۍ نه راکوز کړي، د خپلې لارۍ نه هم راکوز کړي. خو اپلو چې دي که نه کچر ډریور ورته کېنوي، د خره ډریور ورته کېنوي، لارۍ یې نیز ده او لارۍ یې موږ له ټولې تباه کړې، غرق یې کړې. بیا چې ډریور لارۍ بودي بیا رانه غلام وکړي، تیل هم رانه وباسي او نور سامان چې په لارۍ کې کوم وي هغه هم رانه غلا کړي. دا وخت تورخم کې یو قومي مارکیټ دی، دا موږ چې پکې موجود یو. په ګڼ شمېر کې دلته هم دا غټ ګاډي ولاړ دي، ډریوران دي. دا وخت ما سره د دې غټو ګاډو د دوی نه تپوس کوو چې دوی ته څه ستونزې راپېښې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زموږ مشکلات خو دا دي چې یو ګاډی تقریبا چې دا د پېښور کې لوډ شي نو 25 ورځې 20 ورځې په دې باندې لګي چې تر څو تورخم د ګیټ نه اوړي. یو خو دا عمده مشکل دی، تقریبا 15 ورځې دا په باړه کې ولاړي، بیا 2 ورځې هلته په نلسۍ کې ولاړ وي، همداسې په لاره خو چې تر څو اوړي دا 25-20 ورځې نه دې منځ کې اوړي. بل دا یو د ګاډو سره ډریوران نه راپرېږدي. دا یو ګاډي ته چې دلته موږ ډریور کوو د پېښور تګ راتګ، دا 25 ورځو دپاره هغه د موږ نه تقریبا د ټریپ 25,000 روپۍ، 30,000 روپۍ، 20,000 روپۍ دا د موږ نه دا ډریور اخلي. اخوا چې کوم ګاډي مطلب بې ډریور اوړي او اخوازي هم په همدې شکل باندې هلته هم 20-25,000 روپۍ اخلي. نو دغه مشکلات دي چې اول خو موږ دا ډریوران آزاد شي چې ځي راځي د خپلو ګاډو سره. دویم مسله دا ده چې د دغه ګاډو دپاره تقریبا که اوس چانس د 200 ګاډو یا د 300 چې دا چانس موږ ته زیات کي
چې لین روان شي د دې د خلکو لپاره دومره ګرمي ده او دا ګرمي تاسو په خپله ګورئ په دې لارو باندې قطارونه ولاړ دي نو ډرایوران در ګاډو نه لاندې پراته وي نه مال په امن کې دی اکثره دې کې داسې خوراکي مواد وي چې هغه خرابېږي ایکسپایر شي یا یې نور خراب کړي یا د دې ګرمۍ د وجې نه دغه زموږ عمده مشکلات دي او په دې باندې باید موږ سه حکومتونه دواړه اړخه حکومتونه په دې باندې موږ سه باید امداد وکړي تاسو نو چې کومې پیسې یاد کړئ چې موږ نه پیسې اخیستې شي دا پیسې څوک اخلي ستاسو دا ډرایور خو دلته چې ګاډی بې مالکه راواوړې د ده نه ډرایور اخوا ایسار کي دلته به بل ډرایور ته سوال کوي پیدا کوي به پیدا کېږي نه چې پیدا شي هغه درنه دا 20-25 ورځې د یو ګاډي څخه پروت وي نو خامخا 20-25 هزار روپۍ موږ نه اخلي لکه تنخواه په حساب موږ نه اخلي که دا مطلب په 2-3 ورځو کې دا ګاډی واوړي خو دا موږ نه 2-3 زره روپۍ بیا ځي یا که فرض که خپل ډرایور را واوړي او هغه خو بیا عام خپله ګاډی دی خپل ډرایور دی یو تنخواه به اخلي د میاشتې د ډرایور 15,000 تنخواه ده خو دلته د دې مشکلاتو د وجې نه دا پیسې تقریبا په موږ باندې 2 چنده دي اخوا هم همداسې حال دی دلته هم دا رنګ حال دی باړه کې چې کومې روپۍ اخیستل کېږي اوس خدای عالم دی چې څوک دی شاکر افریدي هغه دی او هغه انتظامیه سره ټچ دی او کورو ته خلک ورځي او په کور کې ولا چې کوم لکونه روپۍ ورکوي او ګاډي نمبر یې اوچتږي زر که هغه کږي دا یو بله خبره دا ده چې د کورونې هسې یو بهانه ده د کورونې په مت کې لکه هغه متل دی چې پولیسو په بېخیرۍ کې خیري اوس دغه انتظامیه د دې کورونې نه چې کوم دی غلط فایده پورته کوي نامه د کورونې ورکوي او لکونه روپۍ ګاډي انتظامیه اخلي چې یاره کرونا کې مونږ ګاډي نشو پرېښودی نو اول په 2013-14-15 پورې کوم ایکسپورټ کېده هغې په نیمه حصه مو نشته ایکسپورټ د زموږ د ملک ترقي ده او د زموږ د ملک یو معیشت مضبوطول دي اوس ایکسپورټ چې دی 200 ګاډو نه راغلی 2013-14 کې چې دا ایکسپورټ په 2,500-2,000 ګاډي کېدو نو موږ دا یو چې دا بعضې پالیسۍ د غلطې پالیسۍ دغه مخنیوی وشي چې دا ورته وایي چې تاسو په د ایکسپورټ باندې رحم وکړئ نن زموږ پروګرام د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم د تجارت شخړه جوړه ده یا کوم ډرایوران حضرات ګیله کوي په هغې باندې د موږ د ډرایورانو سره خبرې وکړې ځایي خلکو سره مو وکړې ډسټرکټ پولیس افیسر ډاکټر محمد اقبال صاحب دا وخت موږ سره موجود دی موږ کوشش کوو چې د دوی مخې ته هم دغه ایشو کیدو دغه شخړه دغه ستونزه کیدو چې د دوی په دغه باندې څه رایه ده او دوی ته بینګ ا پولیس افیسر څه ایشوز پیدا شوي دي او د هغې د حل لاره څه ده ډېره مننه کوو سر ستاسو ټایم مو راکړو اول پوښتنه خو دا کوم چې د ضلع خیبر خلک د پولیس رویې نه څومره متاثره دي او څومره مطمئن دي مخکې تاسو ته پته وه چې دلته یو پولیټیکل نظام او دلته خصداري او لیوي سیسټم و مرجر نه بعد پولیس نظام دلته کې راغی خو چونکې فورس هغه دی او هغه فورس چې کوم د هغوی ټریننګ دی هغوی چې کوم رویه بدلول دي نو هغه एकदम نه کېږي زمونږ ډېر امپروومنټ راغلی دی په تېر شوي یو کال کې به تاسو هم لیدلي خلک هم تاسو ته وایي او ورسره موږ دوی له ټریننګ هم ورکړو دوی ته دا نصیحت هم کوو داسې احکامات هم جاري کوو چې د خلکو سره چې څنګه کے پی پولیس په عام ضلعو کې رویه ده چې هغه شانتې رویه اختیار کړي او هغې کې ډېر امپروومنټ هم راغلی دی او چونکې دلته هسې هم د بدتمیزۍ یا د دغه والا کلچر نشته او دلته مطلب درانه پښتانه خلک دي په دې ځای چې کوم فورس دی هغه هم د هغې خلکو نه دی نو داسې چې کوم شکایات دي موږ ته ډېر کم راځي او چې کله راشي نو په هغې باندې موږ اکشن هم مالو او هغې سره د فورس کې نور هم ډسپلن راځي سر نن زموږ خصوصي خپرونه ده او دا کومه ایشو چې جوړه ده څومره ډرایوران دي هغې سره موږ خبرې وکړې او هغې وایي چې یاره موږ افغانستان ته وړېدو کې موږ ته مسلې دي د دې وجې زموږ ګاډي ولاړ دي دغه ایشو ته بینګ پولیس افیسر تاسو په کوم نظر ګورئ جی بالکل دا ایشو مخکې چې کله د بارډر کولاو نو داسې ایشوز موږ ته نه راتلی ځکه چې 1000 ګاډي به چې دی نو په ورځې به بارډر به کراس کوو نو څه ایشوز به نه کله چې لاک ډاون راغی او بارډر کلوز شو او بیا بارډر کولاو شو ډېر لیمیټډ دغه سره څه ایس او پیز سره کولاو شو
SOPs داري چې په بورډر باندې ډرایورز چې د دوه طرف ایکسچینج کیږي गाड़ी स्प्रे کیږي دا غي سره چې کوم تعداد دی د गाड़ियों چې هغه افغانستان ته زی اډ کم دي نن سبا کو د ستورو مې صرف 290 गाड़ी پوری गाड़ी صرف بارډر کراس کی او ضلع خیبر کې په دې ټایم کې ولاړ دي 2000 गाड़ी 2000 गाड़ी مینس چې لکه یو गाड़ी خیبر ضلع تر انټر شو او هغه بارډر تر سین دغه بلس ورځې تقریبا کم سے کم هغه با انتظار کی چې کله هغه انتظار کی نو هغه په ځړه کې مختلف شکوک او شبهات پم راځي هغه با خفقیږي هغه با غوسکیږي هغه با هر لیول باندې چې د الزامات پم لګي ګیلې بم کوي خفګان کوي معنی بم کوي خو دا یو سیستم دی موږ خپل طرفه پوره کوشش چې کوم دوی ته ډرایورز دی یا د غریب ته سہولیات ورکو د دې ته ټرافیک نظام بهتر کو او دوی زر تر زر وباسو چې بارډر باندې نو دا गाड़ी هم بداخ شانتي شاته ودرېږي او په ورسره نور गाड़ी هم روزانه په دغه باندې ضلع خیبر ته انټر کیږي او دا गाड़ी نورم سیوا کیږي سر د ټریفیک لحاظ څخه موږ ګورو نو چونکې دومره गाड़ी ولاړ دي په ډېر غټ مقدار کې دغه په دې ضلع کې ټریفیک ایشوز جوړ کړي کنه جی بالکل دا गाड़ी چې ولاړ دي نو د ټریفیک ایشوز جوړ کړي دي تاسو بلیدلی د روډ په غاړه باندې چې دا गाड़ी ولاړ دي او پر دي مطلب چې کوم سکیورټي دا اغا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی بل په روډ باندې چې کوم عام خلک دي د دې چې کوم فورسز دي یا د دې کوم خلک دي هغه د ټرافیک کې ډېر زیات مشکلات دي او دلته چې کوم روزمره ژوندۍ دا هغه ډېر زیات افیکټ شوی دا د ټرافیک سره د دې غاړو چې ودرېږي نو دا ټول روډ بلاک کی نو دا زموږ لپاره یو چیلنج دی او کې شوی درې میاشتونه موږ مسلسل دې چیلنج سره لګیایو او ماشاءالله چې دینو لکه ګلې معنی شته هغه وجه ده تاسو ته مې چې بارډر باندې خو نور داسې دغه چې دی شکایت یا دغه چې دی هغه نشته چې کوم اخیری پوښتنه کوم چې یو نیم ډرایور دا یو خبره پکې وکړه چې یاره ځینې داسې خلک دي موږ پیژنو نو چې دا د عامو خلکو نه دي او که څه ټاوټس دي چې څوک دي هغې اکثر موږ نه یا د پولیس په نوم یا د بل چا په نوم پیسې واخلي چې موږ به تاسو له لار درکو موږ به تاسو فیسیلیټیټ کړو داسې تاسو ته څه شکایت راغلي یا داسې څه کیس مخې ته راغلی جی بالکل زه تاسو چې د پولیس څخه طرفه خو زه تاسو ته جی ګارانټي درکوم ځکه چې مخکې څه داسې کیس یو روجو کې یو دوه میاشتې مخکې څه کیسز ریپورټ شوي وو په هغې باندې موږ ایکشن واخیستو په هغې باندې تقریبا خیبر پولیس کې ما 17 کسان ډسمس کړه او 50 کسان ما سسپینډ کړه او د هغې ډېر غټ امپیکټ لاړو بیا موږ په ضلع خیبر کې تمام زموږ چې کوم پولیس چیک پوسټ وو چې کوم ځای کې به गाड़ी ودرېده هغه موږ ختم کړه تورخم پورې به تاسو وګورئ چې یو چیک پوسټ باندې پولیس نشته ٹھیک سر خو داسې پرایویټ خلک چې کوم بهروپیا دي یا فراډیان دي د هر ځای کې او دا د فورسز په نوم پولیس په نوم د خلکو په نوم ډرایوران د کلندران دوکه کوي هغوی ته هغوی چې کله هم زموږ ته داسې شکایت راځي موږ په ایکشن هم مالو او بل زموږ ډرایوران ته هم دا خواست دی چېرې بالکل داسې څه دوکه کې یا په داسې څه دغه کې را نشي ځکه چې دلته یو نظام دی چې کوم गाड़ी راشي او خپل نمبر باندې ځي نو هغه خپل نمبر ته ویټ کوي او بل د ډرایورانو هم پکې داسې خبرې راځي چې هغوی په خپله باندې دا کوشش کوي چې موږ وځو د خپل لیبل ملګري نه نو هغه دې هم داسې نه کوي او دا نظام چې څنګه روان دی چې په نمبر باندې ځي هغه شانتي جاری وساتي ډېره مننه کوم سر تاسو موږ ټایم راکړ قدرمنو د ډسټریکټ پولیس افیسر محمد اقبال صاحب خبرې تاسو واورېدې د دې مقصد دا و چې کومه ګیله ځینې ډرایورانو کړې وه چې یاره موږ نه د پولیس په نوم باندې خلک پیسې اخلي چې موږ تاسو له لار درکو او تاسو چې ولاړ یې کوم انتظار کوئ دا ختمو نو څنګه چې دوی ووي چې داسې څه کیسم راځي نو بالکل هغه تاسو رپورټ کولی شئ او د هغې خلاف الریډي دوی کاروایي کړې ده او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به داسې څه قسمه ستونزه نه رامخته کېږي زه د پروګرام مخکې بوځو او بیا کوشش کوو چې د دې ځای ضلعي انتظامیې سره موږ په دغه شخړه باندې خبرې وکړو
نیشنل لاجسټک سیل دا هغه ځای دی چې کم ګاډي د پاکستان نه افغانستان ته اوړي د هغې نه دلته ټیکس وصولیږي د هغې کلیرنس کیږي او بیا په باقاعده توګه هغې ته اجازت ورکولی شي چې دوی دې په تورخم بارډر باندې یا په تورخم پوله باندې واوړي. موږ له دې ځای د چارواکو سره خبرې کوو او د هغې مخې ته هم دغه ایشو ږدو چې وجه څه ده چې د ګاډو دا دومره لوی لوی قطارونه ولاړ دي. اب ٹرانزٹ کا ایشو یہ ہو گیا ہوا تھا کہ اباؤٹ 10,000 کنٹینرز دے ور پارکڈ ایٹ کراچی جس کو یہاں سے افغانستان نکالنا تھا. انیشیلی آرڈر آ گئے کہ جی ان کو 50 گاڑیوں سے ہم نے شروع کیا 100 پہ لے گئے اینڈ دی آرڈرز ور کہ اٹ شوڈ ناٹ کراس 100. لیکن سب کی ایفرٹ سے جس میں آئی ووڈ نیم ایف سی ایٹ دا فور فرنٹ بیکاز میری جو جورسڈکشن ہے دیٹ از ان سائڈ دی ٹرمینل ویدر اٹ از جمرود اور تورخم. ایف سی کے علاوہ پولیس اور یہ چیز یہ پہلے ہوتا رہا لیکن چیزیں انتہائی گمبھیر حالت تھی. اس میں 2-3 وجوہات تھیں. ایک یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ یہ جو فرنٹیئر روڈ یوز کرنے کی بجائے یہ کارخانوں مارکیٹ کے تھرو آتی تھیں اور اس سے بے نمبری ہو جاتی تھی. دوسرا اس میں کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے تاکہ حالات خراب ہوں اور گمبھیر حالت ہو تاکہ لوگ ایک دوسرے سے آگے جانے کے لیے کچھ میں بھی کوئی فیورٹزم وغیرہ وہ کریں. لیکن ان سب کے باوجود وی ایز اے ہول NLC FC پولیس یہ مینیج کرتے رہیں. میرا جو ٹرمینل جمرود ہے یہ اس میں کوئی 350 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے تو جس پہ لوگوں کی ریزرویشن تھی جلوس بھی نکلے اور پھر لوگوں نے نام لینا شروع کر دیا پولیس کا کہ جی وہ خاصادار سوکال جس کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شاید بیچ میں فیورٹزم شروع کی ہے جس کے وہ پیسے لیتے ہیں. تو اور ایف سی والا پہلے یہ کرتا تھا کہ اینی وہیکل وچ از گوئنگ ٹورڈز تورخم اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک چٹ لے لے سائنڈ بائی دی آفیسر کنسرنڈ ایٹ تختہ بیگ. تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ جی ایف سی کا کیا کام ہے ویئر از کہ اگر ایف سی بیچ میں نہ آئے تو آئی کین گارنٹی یو کہ جمرود سے لے کے تورخم تک پورے روڈ جو ہیں وہ چوک ہو جائیں گے. اینی وے اینڈ گڈ ول جسچر لوگوں کی ڈیمانڈ پہ بیکاز اس میں ایف سی کا تو انٹرسٹ نہیں تھا انہوں نے وہ چٹ سسٹم ختم کر دیے. ابھی ایوری وہیکل وچ از ٹو کراس دی بارڈر ٹورڈز افغانستان ہیز ٹو کم ٹو جمرود. یہاں پہ ہمارے جو چارجز ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے وہ سارے لے کے چٹ دیتے ہیں اینڈ دیٹ چٹ انیشیلی ایک لسٹ دیتے تھے کانوے جاتی تھی ابھی ایک لسٹ دیتے ہیں اور وہ ایف سی والے چیک کر کے اکراس بھیجتے ہیں. جی قدرمنو دا وخت موږ سره اسسټنټ کمشنر لنډي کوتل محمد عمران صاحب موجود دی. کومه ایشو چې د نن پروګرام برخه ده هغه بیا موږ تاسو ته ووایي چې کوم ټرانسپورټرز حضرات دي د هغوی چې کومه ګیله ده کوم خفګان دی په هغې خبره کول دي. په هغې کې موږ د ډي پي او صاحب سره خبرې وکړې دي NLC مشرانو سره مو وکړې دي او دا وخت د محمد عمران صاحب سره د سیول انتظامیې د کردار په اړه باندې خبره کوو چې په دغه شخړه حل کولو کې دوی څه کردار ادا کولی شي او دوی څه کړي دي. عمران صاحب ول خو تاسو ته ستړي مه شوئ پروګرام کې مهرباني جي دا راته ووایي چې دا کومه مسله روانه ده دا د څومره وخت نه روانه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو مونږ ته راغلئ تاسو مونږ ته ټایم راکړو. اصل کې جی کله چې مرجر وشو او زموږ دلته کې پوسټینګ وشو ایز اسسټنټ کمشنر نو بیا د اسسټنټ کمشنر او د اے پی اے چې کوم دی هغه ډیوټیز او هغه ډایمنشنز چې کوم دی دیٹ واز ټوټلی ډیفرنٹ. اسسټنټ کمشنر چې نو هغه ته ووایي چې ته داسې د هغه کوم ایس او پیز چې نو دیٹ واز ډیفرنٹ فرام دیٹ اف دی اے پی اے. اوس اپیرنټلی چې کوم دی نو زموږ د ضلعي انتظامیې خو په دې کې اپیرنټلی داسې پراپر رول نشته په ټرانسپورټیشن پوینټ اف ویو سره خو ایز فار ایز فیسیلیټیشن از کنسرن
نو په فیسیلیټیشن پوینټ اف ویو سره چې کله هم دا ترانسپورټرز چې کوم دي راغلي دي د ډیلیګیشن په شکل کې او د هغو څه هم شخړې دي نو هغه شخړې چې کوم دي نو هغه موږ امیډیټلی کوارټر کنسرن ته پیش کړي دي هغه موږ رسولي دي لکه دا به تاسو دا مثال درکړم چې لاست ټایم چې کله کمپلینټس دا کوم چې پولیس والو په هغې باندې رالل نو په هغه باندې ډي پي او صاحب ایکشن واخیستلو او هغه کسان چې ډي پي او صاحب چې کومونه 70 کسان پکې سسپینډ کړل او 20-25 پکې ټرمینیټ کړلو او دا نورو خلاف چې کوم دنه هم انکوایري سټیل چې کوم دنه کنټینیو دي بیا د دې سره زبستانه کومه زموږ چې کوم د خیبر رایفل کمانډنټ صاحب د کرنل بلال صاحب او بیا زموږ چې کوم وینګ کمانډر صاحب د کرنل فیصل صاحب او هغې چې کوم بیا څونه په دې روډ باندې ټرانسپورټرز فیسیلیټیټ کړو او څونه چې کوم دی نو مطلب دی چې 24/7 چې زموږ کوم د تورخم بارډر چلیږي په هغې کې چې کوم دی نو هغې ته هغه سهولیت چې کوم دی ورکړلو او دا خو داسې ده چې د شپې هم چلیږي بارډر او د ورځې هم چلیږي بارډر سر چې د شپې هم چلیږي د ورځې هم چلیږي او دا ډېر اهم تجارتي لار ده بیا دا ایشو جوړه ولې ده دا ولې دومره ګاډي په دې ځایونو کې ولاړ دي او هغې ته ډېر زیات وخت ورکوي زه خو جي چونکې لنډي کوتل کې اسسټنټ کمشنر یم نو په لنډي کوتل کې خو به تاسو ګاډي نه لیدلی چې ګاډي به ولاړ وي او موږ سره لنډي کوتل کې دس از ا پارکینګ ګراوند هم اپیرنټلی نشته دی لاست ټایم دلته کې چې کوم دی نو د ګاډو یو هجوم جوړ شوی و او ګاډي ولاړو په څه وجه باندې نو هغې کې بیا دا وه چې کوم چې د هغې هغه ډرایورز او کنډکټرز وو نو بیا ډي سي بي وایي چې یاره دا خو غریب خلک دي عاجزانان دي نو بیا موږ هغې ته خوراک ویوړو اوبه مو ته ویوړې روټۍ مو ته ویوړه او بس خپل په وس په مناسبت سره چې کوم دی نو هغه خپل تعاونو سره موږ وکړو خو نور لکه په لنډي کوتل کې زموږ سره داسې پارکینګ ګراوند نشته چې په هغې کې موږ ته د دغه نه څه ایشو دغه شي ها البته اوس چې کوم ایشوز چې دي دا چونکې زیاتتر چې کوم دی نو د دې ټول هغه لوکینګ افټر دی پولیس کوي زموږ راجمرود چې کوم ایس ایچ او صاحب دی زموږ چې کوم د باړې ایس ایچ او صاحب دی بلکې ایون زموږ چې کوم ډسټرکټ پولیس افیس دی هغه چونکې دا ټریفک مینجمنټ او دا ټول دغه چې دي هغې ګوري نو په دغه پوینټ اف ویو سره زه تاسو چې ډي پي او صاحب کوم خپل طرف کوم سټیټمنټ درکړی دی نو هغه به په دې پوینټ اف ویو سره اتھنټک وي چې زموږ په لنډي کوتل کې چونکې زه لنډي کوتل کې اسسټنټ کمشنر یم نو په لنډي کوتل کې وی آر هیوینګ نو پارکینګ ګراوند فار دی ویکلز لمبر خبره زموږ سره پارکینګ ګراوند نشته دویمه دا خبره ده چې په لنډي کوتل کې چې کوم دی نو دس از فار د فرست ټایم چې تاسو راغلی او تاسو ماته دا خبره وکړه ما ته مطلب دا چې داسې ایشو چې کوم دی نو اټ هیز ناټ یټ رپورټډ موږ د چا ایشو نه ده رپورټ کړی ها چې ایشو رپورټ شي او هغه ایشو زموږ د ډسټرکټ ایډمنسټریشن په ډومین کې راځي نو زموږ ډي سي صاحب چې کوم دی هغه بیا کشپوي او کورزي په هغه باندې بیا ریپډ ایکشن اخلي او ایمیډیټلی چې کوم دی نو بیا چې کوم دی نو موږ ته ووایي چې یاره تاسو په دې کې دا خپل رول وکړئ خو چونکې اوس هغه رولز چې دي هغه مطلب ډفرنټ دي اسسټنټ کمشنر چې کوم دی نو هغه ته پرایس چیکینګ ریموول اف انکروچمنٹ او چونکې کرونا ده په کرونا کې موږ 24/7 لګیا یو دا تقریبا فرام د لاست 3 months نه چې کوم دی 24/7 24 غنټې بالکل کنټیکچولی چې دی د شپې او د ورځې چې کوم دی موږ بدل کې کوارنټاینز او دا خلک چې څونه چې پیسنجر به راتللو د هغې فیسیلیټیشنز په دغه کې به موږ لګیا او نور چې کوم مطلب د هغې نه علاوه چې کوم د خلکو کې ماسس اویرنس کمپین د کرونا په حواله سره موږ چلولو نو موږ هغې پوینټ اف ویو سره چې کوم دی نو موږ لګیا اوس د پولیس چې کوم رول دی او زموږ چې کوم رول دی نو پولیس چې کوم دی هغه ټریفک مینجمنټ هم ګوري او هغه چې کوم پارکینګ دی هغه هم ګوري خو که په لنډي کوتل کې ان کیس زموږ سره داسې پارکینګ وی او د هغې په پوینټ اف ویو سره موږ ته څه ایشو چا راپورټ کړی وی نو انشاءالله بیا چې اکارډنګ ټو د چې څه د هغې دپاره ایس او پي ده او چې څه به د ډي سی د طرف نه انشاءالله آرډر بیا راشي نو بیا ان د لایټ اف دوز آرډرز بیا مطلب وی آر لیینګ نو سټون انټرن فار ټیکنګ ان سورټ اف ریپډ ایکشن ډېره مننه کوم سر ټایم هم راکړه قدرمنو موږ د سیول انتظامیې دا قسمه مشران تاسو سره مخامخ کوو نو د هغې مقصد دا دی چې د دغې ایشو یا د دغه شخړې بنیاد موږ ته معلوم شي چې دا ولې جوړه شوې ده په دې کې تاسو ته د اسسټنټ کمشنر محمد عمران صاحب خبرې هم څرګندې شوې د هغې خیال د هغې سوچ او د هغې کردار هم تاسو ته ښکاره شو د نن پروګرام مقصد او غرض دا و
چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کم تجارتي هلې ځلې روانې دي په دغه کې تاجرانو ته څه ستونزې راپېښې دي یا ډریورانو ته څه ستونزې راپېښې دي دغه موږ تاسو سره په ګوته کړو. په نن پروګرام کې موږ د ډریورانو سره خبرې وکړې، د تاجرانو سره هم خبرې وکړې، د ضلعي پولیس افسر سره هم خبرې وکړې، د NLC چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دغه ټولو خبرو دا یو نچوړ مخې ته راغی چې د ډریورانو یا د تاجرانو په اړه چې کومه خبره مشهوره ده چې د دوی نه حکومتي چارواکي یا د سکیورټي ادارې پیسې اخلي، دا خبره بالکل ډریورانو او تاجرانو په خپله هم دروغ کړه. د هغوی وینا وه چې زموږ نه که چا پیسې اخیستې دي نو هغه عام خلک دي او هغه د سیول انتظامیه کې د چا سره ټچ دي، هغې سره پیوست دي. او بیا څنګه چې ضلعي پولیس افسر ووي چې د هغې خلاف کاروایي هم شوې ده او په هغې کې ډېر کسان داسې چې دي هغه نیولي شوي دي او که داسې څه شکایات راځي نو تاجر رورولي او ډریوران دې په شریکه موږ ته دا په ګوته کوي. دلته په آخره کې دا یو خبره کول غواړم چې دا تجارت د دوه هیوادونو ترمنځ دی. که د پاکستان حکومت لخوا د دې دپاره څه اصول جوړیږي او دوی ازادي او اساني ورکوي تاجرانو ته یا ډریورانو ته یا د غټو ګاډو ته، نو زموږ ګاونډي هیواد د افغانستان لخوا اکثر دا ستونزې راپېښې شي چې هغوی په دغه اصولو باندې په اتفاق سره نه وي. نو دغسې ستونزې دي او د حکومت نه چې څنګه دوی غوښتنه وکړه چې په دې خصوصي نظر وشي او دا ستونزې دې حل کړی شي. چېرته چې احاد اوسئ، د الله په امان.